خلکو سره راغلو چې ګورو نګاه په وینو کې لت پت پروت دی. نو په چاقوانو باندې وال شوی داسې بې دردۍ چې بس دی نه دي کتلي چې دا د مخ دی سر دی خپله لاس دی څه چې په هر ځای باندې نه ده په ده باندې په ټوکیا په چاقوانو په دې شیزونو وار شوي. نو موږ اوسه پورې حیران یو چې دا غریب خو چا سره بد نه دي کړي. داسې ظالم داسې دا خو انسان کېدی نه شي چې داسې ظلم یو معذور انسان سره داسې ظلم څوک وکړي. او زه په خپله باندې په خپو باندې هم غولې ما په سترګو باندې هم معذوره یم دواړو نه لوېدلی یم. دلته چې ما ګور دې ولېده مې مسۍ رانه دې ولېده اسپېشلي مې ولیدې چې جو صاحب رانه ورکې کړي. کار و چې زه بس پاڅېدلم 12 نوي بجې وې که بس لکه داسې 12 1 بجه وه که نه زه پاڅېدم ماشوم مې په ژړا شو هغه پاڅېدو هغه ته مې پۍ ورکړلې چې هغه ته مې پۍ ورکړه زه بېرته واپس دې باتروم خوا راغلم د باتروم نه راووتم چې ګورم دوی بس په دې دیوال باندې سر راوچت کړی و 2 سړي وو 2 کسانه وو. پسې ما آواز وکړ دې ورېندار باندې ما د ورېندار ما پاسه ما د سمیلیز پاسه چې غله دي هغه دې سره زما خاوند نمبر الرحمن الرحیم دا تاکال علاقه د تاکال پایانو دلته پرون داسې یو ناخوشګواره واقع شوې ده چې یو داسې کس چې د هغه د الله حق نه مني مطلب دا چې معذور او لیونی او هغه چا سره بد نه دي کړي. تاسو به جي ګورئ چې روزانه کم مړي کېږي یاره د سره دا چل کړی هغه بدل واخیستو هغه دا چل کړی بدل یې واخیستو دښمن یې خو دا کس چې کوم دی نو دا خو داسې و چې مذهبو کې هم فرق و معذور او بېبد او د مور او پلار داسې نیازبین زوی و چې دی بالکل چا سره بد مد خو سوال نه پیدا کېږي. بیا هم چې دی هغه چا داسې بېدردۍ سره ووژلو چې حلال کړی و په چړو یې موالی و په پېشکسو یې موالی و او دلته چې دی سهار د دې چې کوم والد صاحب و هغې ول اوازونه ورکړي و دی مړ پروت و د هغې والد صاحب نه به تپوس کوو چې دا واقعه څنګه وه ستا چا سره دښمني وه یا څه نور څه خبره اتره وه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا دا راته ووایه چې نګاه چې کومه وه خو د دنیا نه لاړلو دا وجه څه وه چې یاره خبره دې مرګ ته راغله؟ داسې وه که نه چې 50 کاله ما دلته تېر کړي دي او په 50 کالو کې ما ته نه پولیس والا ده نه میډي والا راغلی ده او هېڅ چا سره دا د یو سګرټ شوقي و نو به ما لېږه کبابیانو ته روټۍ و ترکاري به یې راوړله او دې کلو کې به مې ګرځوو دا چې ما ښه و چې ما یو ځای مړ شو مشر بل به رانه غایب شو اوس د خدای اسره ده چې بېګام نه لرم او چې سبب نه لرم او ډېر هلاک یم که ما سره مسلمان یې تاسو پاکستاني دي خدای الله نه خرابوي دې بنګلونه ماته روټۍ راوړي او دې څنګه هم راوړي او زه په خپله باندې په خپو باندې هم غولې ما په سترګو باندې هم معذوره یم دواړو نه لوېدلی یم. دلته چې ما ګور دې ولېده مې مسۍ رانه دې ولېده اسپېشلي مې ولیدې چې جو صاحب رانه ورکې کړي دي. په څه وجه به ولیده؟ نو څه خبره یم نور پرې خبره یم کول د کور کې نه وتل دا دواړه بې له لاسه ونیولې بوتې. حاجي ګله تا ته څنګه پته ولګېده چې یاره نګاه مړ دی؟ نګاه دې ما دلته لور ما د انګورګانې مې مسۍ مې 2-3 مسۍ مې دلته ناستې م دي نه او ګوتې ته مې د شپې پرې وګرځولم په زخمو باندې یې ما ګوتې کېښودلې په هغه باندې ګوتې یې ما دلته کې داسې کېدې داسې کېدې داسې کېدې و که 8 دانې چاقوګانې مې ویلی و په هغه باندې برنډۍ باندې په دې غاړه باندې مې لاس کړ ټوله وینه ته مې تلله. لکه ذهن څه وایي ستاسو چې یاره داسې بېبد و که نه لکه دا خو معذوره دي بلکې ستا ټول بچي چې دي معذوره دي ته بېوسې چاته نقصان نه شي ورکولی چا سره چې دی بد نه شي کولی هېڅ شی هم نشم کولی. هغې باوجود دا ټوله کومه علاقه چې دا خلکه دي مونږ دلته مالت کې هم تپوس وکړو هغې هم ستاسو ډېر ښه وایي تاسو سره لاس هم اړوي که نه وس دس هم در سره کوي منډه هم در سره وښي نو بیا داسې څه داسې وجه راغله ستاسو خو جایداد هم نشته چې یاره ستاسو تره زامن یا نور څوک یا که نه رشته دار یو د جایداد دپاره یې وژلی نو دغه هم نشته دی دا کور چې کوم دی مات ګوټ دی دیوالونه هم کچه دي نو بیا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې والله که په خپله ګناه پوهېږو ګناه باندې نه پوهېږو نه چا سره جګړه کړې وه نه ما چا سره کړې وه هېڅوک دلته موږ ته نه راتلل غیر د الله نه چې بېوسه او بېکسه یم چې غریب سړي څوک د پوښتنه هم نه کوي. او دا نګاه چې دی دا بار ولې څملاستو لکه دی بار وژلی و دا کمره کې به ما سره ویده و او دلته کولر سره کړی هغه به م چالان کړی چې به م خبر نه اورېدله دا به چې دا به ودرېده بجلۍ به ودرېده دا به ووته یې باندې چې بجلۍ به راغله بېرته به راننوته دلته بیا به رالو بیا به راغلو هلته دغه پله پوره په چمن باندې به دی ناسته مو او ویده به مو او دا شی پکې و نو کومه ګناه زناکار دی نه و بدکاره دی نه و غل دی نه و شیطان دی نه و څه پاک سړی و لکه داسې میر خوپۍ غوندې د غوا شودۍ غوندې داسې دی چې پاک وچې ادم و. دا څنګه لکه دا څنګه هلک و دا خلک هم وایي چې دا ډېر نیازبین و دې ته ډېر ګران و ډېر راته ګران و
دا چې راته ګران و چې وبه مې نه لیده جنګ به مې ورسره کول جګړه به مې بیا به راته ویلې پلاره ته ډېرې کېږه زه درته هلته پیدا کوم ولیکن د خدای دا به چې روټۍ وخوړه شکر الحمدلله لک لک وار شکر دا خبرې به یم کولې مونږ ته جومات ته به یم بوتلم جومات ته به یم راوستلم بس دغه دې ما وظیفه او بل شراب سره نه زړه خو به دې ډېر خفه وي قسم ده چې دا چې لکه په چا کو په چاړه دي چې ویلی ده لکه په چاړه دي چې ویلی یم هغه نه ده لګېدلی زه لګېدلی یم په دې زړه باندې چې ته نه چا سره جنګ کوې نه دعوا کوې نه ښه کوې تا ته چې خیر راک داسې کفر در باندې چلوي چې هېڅ اسلام داسې کار نه کوي لکه دې چې کړی ده کتونکو مونږ سره چې دی د نګاه د تره زوی دی هغه سره هم خبرې کوو چې یاره دا څنګه هلک او دا ولې داسې خبره راغله چې یاره مړ ته راغله او دا چا ولې ووژلو السلام علیکم وعلیکم السلام دا نګاه ستاسو زما د تره زوی و دا څه وجه وه او تاسو ته څنګه پته ولګېد دی مړ دی مونږ ته سهار چې د کلي محلې والا رنګ وکړو چې نګاه مړ دی او مونږ خو منلم مې لکه چا ګپ لګي ځکه چې هغه بې ازاره سړی و چاته بد نه ورسولي نو بیا چې سهار راغلو مونږ هم وکړو سهار راغلو چې ګورو نګاه په وینو کې لت پت پروت دی نو په چاقوانو باندې وال شوی داسې بې دردۍ چې بس دی نه دي کتلي چې دا د مخ دی سر دی خپله لاس دی څه چې په هر ځای باندې نه ده د باندې په ټوکیا په چاقوانو په دې شیزونو وار شوی نو موږ اوسه پورې حیران یو چې دا غریب خو چا سره خو بد نه دي کړي داسې ظالم داسې دا خو انسان کېدی نه شي چې داسې ظلم یو معذور انسان سره داسې ظلم څوک وکړي لکه بیا ذهن هم ستاسو خو به څه وایي که نه لکه دی به هم دلته په دې کور کې او بار به وتو راوتو لکه لرې به تلو راتلو که نه هم دلته به په دې علاقه کې دا پهله به ما سره ناست و ما به دوکان و هلته به ما سره ناست و ټیم به هم پاس و چې بس کله به د پلار د روټۍ ټیم شو په دې محله کې به وظیفه غونډه کړه پلار ته به هم راوړه خپله به یې خوړله او داسې نه و چې داسې چا سره بدو خلکو سره کیني یا بدو خلکو سره ناسته وه د ډېر بې ازاره سړی و چا سره یې کار نو چا به چې چېړلی نه و چا سره به یې خبرې هم نه کولې فضول خبرې به هم چا سره نه کولې نه به چاته دا ویلې چې څنګه او څنګه نه بس خپل کار سره به یې کار پولیس راغلي وو پولیس راغلي وه پولیس راغلي هغوی خپل تفتیش وکړو هغه وکړه پولیس هم پېژندو پولیس هم ټول پولیس هم پېژني چې دا سړی معذوره ده دا ټوله محله دا تاڼې خلک پولیس هم پېژني چې دا خلک څومره عاجزه خلک دي څومره بغیر بې ازاره خلک دي چاته دوی بد نه دي رسولي کتونکو تاسو د دې د فیملي خبرې واورېدلې دلته موږ سره بل رشته دار ناست دی هغه سره هم خبرې کوو چې یاره دا نګاه څنګه هلک او د ده نه چاته څه تکلیف و چې یاره دی پکې د خپل زندګۍ نه لاس ووینځلو دی پکې مړ شولو او داسې بې دردۍ سره چې په چړو چاقوانو په تبرګو حلال هم شو پکې د هغې نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ټیک ټاک خیر دی نګاه ستاسو تر زوی مې ونیګاه دا راته ووایه چې دا لکه خلکو چې ډېر ظلم کړی یو سړي یا چا له پلار وژلی یا ورور وژلی یا نور څه داسې کار کړي که نه هغه یې مړ کړي نو زه سړی وایي چې د ظلم کړی و دا دی خو چې دی داسې مونږ اورو چې دا خو مذهوبه مو ډېر یو بېبدو سړی و نو دا بیا ولې مړ شو بس دا نه پوهېږو سرجي بس دا داسې کار وشو ډېر بې ازاره سړی و نګاه غوندې ښه سړی په دې علاقه کې نه و پوه شو ډېر بې ازاره سړی و نګاه او بس دا زیاتۍ ورسره وشوه الله که پوهېږو چې دا څه چل وشو په دې سور پوه نه شو چې څه کار وشه ده دا د ورور همداسې وویلې مونږ ته چې یاره دلته په دې دیوال باندې هم څوک راوړېدلي و داسې ښکارېدل وایي سړي مشر وایي ترم چې راوښتي ما لوږه هغې لیدلي وه د کور کې ناسته ده او سرونه دې ته به کړه کړي وو د مړ کړی خو څه وخت یې مړ کړی و خو په دې یو موده کې دا به موږ وکړله هغه د دې خاوند و هغه هم چېرته کېنولی ده او دلته بېلچه وه خو ټوپک موبک موږ نه لرو تمانچه یا لو یا شی او دی وخت یې باندې نګاه هغلته پروت و بس یو هغه په درې ته روانه وه او وینې ته نې روانې وې دا څه ده سره پیسې میسې وي یا هېڅ شی هم نه دی ورسره موږ به ورکولې ورته ویل که نه سرجي نګاه ډېر عاجزه سړی و پیسې میسې ورسره نه وې ماړه دونه پیسې وې چا کار مار به یې کوو 400-500 روپۍ جیب کې به چرس مرس به یې وال نور ډېر صحیح سړی و نور جنګ جګړې نه نه جنګ زیاتی دلته ټوله علاقه کې تپوس هم کولی شي دا یې سړی چې چا سره پېشتې هم نه کولې چا سره جنګ هم نه دی کړی بلکل دا یې سړی و نګاه خویندې څه وایي خویندې هم دا زاړې نو څه چل وکړو وایي د خدای الله جل طرف نه دي ما چې نیولي وي الله نیولي موږ سره نګاه خورکۍ ده موږ د خورکۍ سره خبرې کوو د نکاح په باره کې چې دې بېګا څه کتلي دي څه غلو یا هر څوک یا دی چې وژلی و هغه کسانو هغې باره کې به تپوس کوو السلام علیکم خورکۍ وعلیکم السلام مورې دا راته ووایه چې دا نګاه پرون څنګه کیسه وه تاسو ته څنګه پته ولګېده دا په دیوال چې څوک راښکاره شوي وو تاسو لیدلي وو د دې باره کې لږ ووایي کار اوسه زه بس پاڅېدلم 12 نوي بجې وکړه بس لکه داسې 12 1 بجه وه که نه
زه پاسېدم ماشوم مې په ژړا شو په هغه پاڅېدو هغه ته مې پۍ ورکړلې چې هغه ته مې پۍ ورکړه زه بېرته واپس د باتروم خوا راغلم د باتروم نه راوتم چې ګورم دوی بس په دې دیوال باندې سر راوچت کړی و 2 سړي وو 2 کسان وو بس ما آواز وکړ د وړاندار باندې مالې وړاندار مالې پاسه مالې سمیلیز پاسه چې غله دي هغه دې سره زما خاوند نمبر پسې منډه کړله د ما ورور پسې چې وایي که دا راپاسه ومه چې د هغه کوم طرف ته راغلی دي هغه چې بس لاړو هغه ګوري بس عادت یې خوا کوي بس هغه مړ و هغه بېرته واپس راغی وایي دا سړی خو یې ویشتلی دی مړ کړی دی وایي هغه بس بیا دې خوا دلته یو کور موږ سره و دلته ورونه اوسېدل هغو پسې لاړلم مالې خیر دلته وګوره غله راغلی دی هلک راوځئ ورپسې هغوی راووتل او چې بیا وګورو یو ډز یې بیا وکړو بس هغوی بېرته واپس ننوتل بیا موږ هملته تر سهار 5 بجو پورې هملته ناست وو او څه معلومات یې ونه سو څه خبره هم بس موږ موږ مېلمانه راغلي وو بس دغه 3 4 شپې هم کولې بس کار هم په تورخم کې ولاړه ده بس دا خاوند مې چا سره 1 لک 1.5 لک روپۍ دي دا یې چا نه اخیستې بس موږ تللو خورکۍ په دې دیوال باندې وینم پرته ده لکه دا وینه د کسانو وه که نه دا د نګاه ده نگاه ده که نه د دې کسانو لکه چې ولله خو همدوی دا 2 کسان دلته ولاړ وو که نه د نګاه نه راغلي دلته ولاړ وو. دا 2 کسان دلته اوچت سر یې بس داسې اوچت کړو دې کور ته یې کتلې او ما هم دې سره بس اواز وکړو ما د وړاندار باندې مې مالې غله دي مالې راپاسه درېیم اواز باندې هغه راپاڅېدله خاوند مې په یو ځل غږ باندې بس ووت ورپسې زه ناست کوم وم. خانه غله دي دا پلار مې هم بس لکه ناست و ګرمي وله ډېره ماشومان هم ټولو ژړلې بس په هغو باندې ما پکې وویل خورکۍ وایي دا نګاه ډېر نیازبین و خویندو ته هم ډېر نیازبین و پلار ته هم نیازبین و بالکل ته څه وایې دې باره کې اوله ګران و ده ته هم ګران و موږ ته هم وایي شوې بس ښه عزتداره انسان و چا ته یې بد نه رسول نو بس نور الله پوهېږي او کار یې پوهېږي ستاسو ذهن مني چې دا مړ دی والله څه به ووایم نه خو مني نه خو بس څه وکړو نو وخت چې راباندې راوست نو څه به وکړو ډېره مننه دا تاسو ګورئ دا د نګاه کور دی لکه داسې کور والا چې د هغه خپل وس نه کېږي د یو ټایم روټۍ وي د بل نه وي نو هغه به چې دی چا سره څه بد وکړي هغه به چا سره څه دښمني وکړي هغه به چا څه نقصان ورکړي ځکه چې والد صاحب یې وایي تره زامن یې وایي چې یاره مونږ له به خلکو ته روټۍ راوړله لکه زمونږ د دښمنۍ وس کېږي نه مونږ چا سره بد کړي دي بل دا مونږ یون د افغانستان څه کډیم روان یم دي دا د مړ د پاسه رالو په دې باره کې تاسو دا کور هم وکتو علاقې د خلک هم تاسو واورېدل لکه زما چې کوم د قانون دی او کوم چې دا زما سی سی پی صاحب دی کوم چې دا نور صوبایي ګورنمنټ دی لکه تاسو ګورئ چې په 2م ورځ په 3م ورځ دغه رنګه مړي کېږي او دا مړو دا کوم چې دا ریشو ده دا زیاته شوې ده په دې باندې غور پکار دی ځکه چې اوس داسې یو کورنۍ ده چې دوی خو چاته تکلیف هم نه رسولی او په دې کې هم چې دی مړ شولو زما سی سی پي صاحب نه دا دغه دی سوال دی چې مهرباني دې وکړئ شي تاسو خو ډېر یو جهاد لګیا دی کوئ قبضه مافیا هم تاسو ختم کړل نور چې کوم بدماشان هم ختم شو دا چې کوم د بې ګناه قتلونه دي په دې باندې هم غور وکړئ د دې لپاره هم څه قانون سازي وکړئ ایس ایچ او صاحب ته ډي ایس پي صاحب ته سرکل هغې ته ووایي چې په دې باندې څه غور وکړي او دوی ته داسې سزا ورکړي چې آینده څوک داسې کارونه کړي